مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیہ زمونږ استاد محترم میں فرمائل، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتو میں فرمائل کلاس کی وی کله کله به والد صاحب لا دا خپل کمره و د استعمال نو وی والد صاحب لا بکلا یا چیر راغې یا به اوبه راغلی په ګیلاس کې یا به نور څه خوراک مراک راغې نو وی چې څنګه به فارغ شو نو هغه به ډېر زر وي دا لوښي لرې کوي، دا پیالې لرې کوي د کمرې نه وباسئ، دا ګیلاس لرې کوي د کمرې نه وباسئ، دا لوښي د خوراک لرې کوي د کمرې نه وباسئ. نو یو ورځ ورته ما عرض وکړو چې حضرت خیر دی لږ غونډه کې موږ ته معافي کوئ، کله کله دا لوښي لیټ شي تاسو ووایئ چې دا ګیلاس لرې کوي موږ یې لږ لیټ لرې کړو یا دا لوښي پاتې شي، نو خیر دی د دې موږ ته کله کله معافي کوئ او په دې باندې دومره تعدي مه کوئ. نو مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه ډېره عجیبه خبره وفرمیل، هغه وی ما د ځان سره وصیت لیکلی او په هغې وصیت کې ما دا لیکلی دي چې زما په دې کمره کې څه دي دا زما دي، زما په دې کمره کې څه دي نو دا ټول چې دي نو دا زما دي، او زما د دې کمرې نه بهر چې څه دي نو دا څه کمره دا د مور ملکیت دی، څه د بچو ملکیت دی، او د مرګ هېڅ پته نه لګي کېدی چې زه وفات شم او دغه یو ګیلاس پروت دی هغه به تاسو د وصیت مطابق زما میراث ګڼئ او هغه به یا د مور ملکیت او یا به د رور ملکیت. دومره به هغوی احتیاط کو د دې په باره کې. نو وایي ځکه زه وایم چې دا لوښي لرې کوئ چې هسې نه دا تاسو زما ملکیت شمار نه کوئ، داسې احتیاط علماو کړی او د هغې وجه دا وه چې هغوی د دې نه خبردار وو چې دا پردی معمولي حق دبا وهل او په پردي حق باندې قبضه کول د دې څومره سزا ده. امام قرطبي رحمت الله علیه یو روایت نقل کړی، فرمایي چې کم یو سړی د چا یو دانق اخري یو دانق او دې دغه یو دانق په ناحقه باندې وخوري ظلم وکړي او زیاتې وکړي نو وایي د قیامت په ورځ باندې به 200 قبول شوي منځونه د دې دانق په بدله کې دې بنده له ورکوي الله به یې معاف کوي. 200 قبول شوي منځونه د یو دانق په بدله کې به دې بنده له ورکوي نو الله به دلته هغه دانق معاف کېږي. دلته خلق د خلکو جایدادونه ونیسي، د خلکو مالونه قبضه کی، د خلکو میراثونه قبضه کی او د چا سره د خپلو بیبیانو مهرونه قبضه کی، مهرونه نه یې ورکړي، پروا هم نشته اړو دا فکر هم نشته دی چې بھائی دا حقوق خپل بنده ته ورکول او دا حقدار ته ورکول دا خو فرض دی، دا خو لازم مسله ده.